سلامونه ملګرو ورانه سنولا د مولانا فضل الرحمن حواله سره یو ډیر اهم بیان جاری کړو. دغه بیان چې تاسو اورئ نو هغې نه دا پته لګي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د عمران خان په طرف ته که د مسلم لیگ نون په طرف ته مکمل ډسکشن په دغه خبره باندې کوو چې رانه سنولا د مولانا فضل الرحمن حواله سره څه ویلي دي. بل د مسلم لیگ نون حنیف عباسی او نگران وزیر اعظم انوار الحق چې کوم انوار الحق کاکړ صاحب چې په کومه خبره باندې جګړه کړې په هغې باندې هم ویډیو کې ډسکشن کوو او بیا په دغه خبره باندې چې یو بل کم پیغورونه ورکړي دي نو بیا زموږ د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسی له پکار چې په دې خبره باندې اکشن واخلي. دا خو کله هم پته لګي چې دا کوم حکومت په موږ باندې مسلط دی دا د فارم 47 حکومت دی. په دې باندې هم کمپلیټ ډسکشن کو دي. نه علاوه مریم نواز هم د خپل ټیک ټاک ویډیو حواله سره اهم بیان جاری کړی دی چې په هغې باندې ورته مونس الهي یو ډېر زبردست جواب ورکړی. په هغې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله د رانا سنولا په بیان باندې خبره کوو. رانا سنولا د مولانا فضل الرحمن حواله سره عجیبه بیان جاری کړی دی او دې بیان نه هیڅ پته نه لګي چې آیا مولانا فضل الرحمن صاحب د عمران خان په سایډ دی او کنه د مسلم لیگ نون په سایډ باندې دی. رانا سنولا ویلی دی چې مولانا के मार से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं है. مطلب دا دی چې مولانا چې کوم اوس لانګ مارچ کوي یا د عمران خان په سایډ باندې وي نو یې کې د هغه سختۍ سره مطلب هیڅ قسم اراده نشته چې سختی وکړي. انکی بات سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے. د رانا سنولا ویلی دی. مطلب د رانا سنولا دی بیان نه داسې اندازه کیږي چې دا مولانا صاحب د دې په سایډ باندې دی د مسلم لیگ نون په سایډ باندې دی. خو خیر دا خو سیاست دی د دې اړو پته نه لګي. دی سات کې یو رنګي سات کې بل رنګي دی د زړه نه دی د دماغو نه سکني خبر کم سړی چې سیاستدان جي. خو مخکې هم مولانا صاحب دا ګیله کړې وه چې الیکشن نه پس چې په الیکشن کې ګوره پیپلز پارټي ته هم مخصوص سیټونه میلو شو په فارم 47 باندې. په فارم 47 باندې ایله سیټونه ورکړل شو. په مسلم لیگ نون له هم سیټونه ورکړل شو. حتی چې ام کیو ام له هم سیټونه ورکړل شو. نو مولانا صاحب ولوي چې زما څه ګناه وه د ما پارټۍ له مو ولې سیټونه نه دي ورکړي. په دې ته مولانا صاحب خفه هم د مسلم لیگ نون د حکومت نه چې مطلب تاسو خپلو کې سیټونه وایست او زه ستاسو د پی ډي ایم صدر وم نو زما ماله مو یو سیټ هم زما پارټۍ له رانو کو. دا مخکې هم مولانا صاحب د دې نه ګیله کړې وه جي. ښه اوس په خبره د حنیف عباسي او د انور الحق کاکړ په جګړه باندې. حنیف عباسي د مسلم لیگ نون د راولپنډي ایم ان ای دی چې د انور الحق کاکړ صاحب سره جګړه کړې ده. یو بل سره خوله والد او یو بل ډېر غټ غټ پیغورونه ورکړي دي. د دواړو ملاقات په یو پرایویټ هوټل کې شوی دی جي. څه ټایم یو بل له مخامخ ورغلي دي نو حنیف عباسي انور الحق کاکړ صاحب له ویلي نگران وزیر اعظم سابقه چې کوم دی د له وی چې تا د یوکرین نه غنم ولې راغوسته زموږ په ملک کې خو غنمو کمې نو او تا د 1 ارب روپو غنم راغوستل پاکستان ته وایي کې تا ډېر غټ کرپشن کړی دی. هغې کې وایي تا ډېرې پیسې والي دي. دا ولې د مسلم لیگ نون رهنما حنیف عباسي وویل چاله انوار الحق کاکړ صاحب له انوار الحق کاکړ صاحب له جواب ورکو وایي اسې مې خوله مه راسپړه او تاسو کوم داسې مطلب وایي تاسو خو هم د فارم 47 حکومت والی لکه وایي خوله مې مه راسپړه که خوله مې راوسپړه ده نو ډېرې سپینې خبرې به مې کړي. لکه مطلب د خبرې دا دی چې د مسلم لیگ نون حکومت چې راغلی دی نو هغه په فارم 47 باندې راغلی دی. دا څوک وایي دا زموږ د ملک سابقه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ صاحب وایي. چونکې چې سابقه وزیر اعظم چې کله هم نگران سیټ اپ راشي که نه نو دی جاب څه وي دی جاب دا وي چې دی به صاف او شفاف الیکشن کوي نگران وزیر اعظم. نو بیا ته څنګه نگران وزیر اعظم وروره چې تا صاف او شفاف الیکشن نه کوو تا له ښه پته ده چې دا د فارم 47 حکومت ته ته غلې او بیا دلته د سپریم کورټ چیف جسټس لم پکار دی وروره چې ته څنګه په دی باندې اکشن نه اخلې. لکه دا خو کلیام صفا خبرې کوي چې دا د فارم 47 حکومت دی بل ولوي چې تا خو په غنمو کو په اربونو روپۍ واخلي دي نو ته څنګه اکشن نه اخلې. دلته سپریم کورټ لم پکار چې په دې دواړو باندې اکشن واخلي. په یو باندې د کرپشن کیس کولو کې په بل باندې دغه د فارم 47 حواله سره د الیکشن د اندلۍ حواله سره کیس کولو کې باقاعده په دواړو باندې کیسو چلیږي جی. خبل طرف ته مریم نواز ویډیوز باندې ویډیو چې کوم هغه شریکوي په ټیک ټاک باندې نو د هغې حوالې سره مریم نواز بیان جاری کړی دی چې کوم خلک وایي زما په ویډیو باندې تنقید کوي نو هغوی د هم د عوامو منځ ته راوځي او زما غوندې د عوامو خدمت وکړي نو مشهور بشي. لکه په ما وایي ولې تنقید کوئ که تاسو هم زما غوندې ځان مشهورول غواړئ نو راوځئ د عوامو منځ کې د عوامو خدمت وکړئ نو تاسو به هم مشهور شئ. ټیک ټاک ویډیوګان هم جوړه کوي. نو په دې ورته مونس الهي ډېر زبردست جواب ورکړی دی. مونس الهي ورته ویلی دی چې میډم ټیک ټاکر د چا په وجه چې ستاسو حکومت جوړ دی نو او ستاسو حکومت جوړ دی او قایم دی نو هغوی ته ووایه چې تا نه صرف 24 غنټو دپاره رستو شي نو بیا ته وګوره چې تا سره عوام څه کوي او بیا ته وګوره چې دغه خلک 24 غنټو د لږ رستو شي نو بیا ته وګوره چې عوام د چا دپاره وځي بیا به ته وایي د AC د کمرې نه بهر هم راونځي. دا جواب ولا چا ورکړی دی؟ مونس الهي ورکړی دی جي. نو په دې ویډیو کې داسې اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.